السلام علیکم، زه یم سید رفیع الله. دا وخت پی ټي وي بولان کوټه مرکز دی. په سټاک مارکیټ کې ګڼنتوب راغلی دی. په 100 انډکس کې تر 200 د زیاتولو پوینټونو زیاتول راغلی دی. د تجارت په مهال 100 انډکس 8.600 یو ته ورسېدی. د ډالر په ارزښت کې هم کموت راغلی دی. په انټر بینک کې د ډالر د نوي پیسې ارزانه سوی دی. په انټر بینک کې ډالر په 280 کالداري او 58 پیسې سوی دی. نګرا وزیر اعظم نورالله کاکړ له ویب ټي وي سره د مرکې پر مهال وویل چې په هېواد کې به د ټولټاکنې پر وخت باندې ترسره سوي د 11 په شپږ ژوي او الیکشن کمیشن د اړتیا په رڼا کې به فنډ ورکوونکي غور کړل سوی دی. د سنتدوی چار او پولینګ سټیشنانو په لړ کې انتظامات به وروسته پړاو کېږي چې کومه نیټه اعلان سوې ده پر هغه باندې به ټولټاکنې ترسره سي. وزیر اعظم نورالله کاکړ ویلي دي چې د پاکستان او بھارت په منځو اړیکو د RSS سوچ او د کشمیر ستونزه د خنډ سبب دی. د بھارت د جمهوریت په پوښ کې د سمراجیت د عہده ورکول کیږي. د جنوبي ایشیا کې به د بھارت اجاره داري د منصوبه ناکامه کړل شوې ده. پاکستان ته پکار دی چې د سکانو، عیسایانو او بتمت په ملتیا د کم شمیرو په اساتذو سره خپل فرض پوره توګه ادا کړي. په ناقانونه توګه د اوسېدونکو افغانانو وطن ته د ستنېدو لړۍ روانې دي. د دوی په حفاظت سره د لیږلو دپاره د پاک فورس سکیورټي افسران، حکومتي انتظامیه، ټرافیک پولیس او FFC کارکوونکي فعال کردار لوبوي. د ستنېدنې پر وخت د افغان کډوال په پاکستان کې د تیر سوي وخت په یادولو سره وویل چې افغانستان زموږ هېواد دی. یوه ورځ بتلو، دلته مو ډېر ښه وخت تیر کړی، هېڅ ستونزه نه وه. کله خدای کول هلته به هم داسې ډول پریشانیانې نه وي. په ریکارډیک منصوبه کې د بلوچستان هر ډول مرسته کوي. د بلوچستان د نګرا وزیر اعلی میر علي ډومکي او چیف ایگزیکټیو بیرک ګولډ ماربرسټر د مینځ په کوټه کې ملاقات وشو. په لیدو کتو کې د لوزنامې لاندې د سیمې د پرمختګ په منصوبو د ځای په خلکو لپاره روزګار، اونرري روزنه، وظایف او معیاري تعلیم په هکله چارو باندې خبرې اترې وشوې. نګرا وزیر اعلی بیرک ګولډ سنټرل کاروباري پارټیز وګرځوي. د بلوچستان گورنر ملک عبدالولي کاکړ په ډېره جمالي کې د لسبیلې پوهنتون د نوي کیمپس بسنجه تیزه کښېښوله. گورنري د نوي جوړېدونکي ودانۍ کتنه هم وکړه. هغه د یونیورسټۍ لوستونکي له لیپټاپ هم وویشئ. د قبایلي مشرانو جرګې ته وینا کولو په وخت گورنر وویل چې د دورې د مقصد سیمې حالاتو د هایر ایجوکیشن د دورې دپاره د هڅو جاج اخیستل دي. په جرګې کې د سیمې د مشرانو په نصرآباد ډویژن او ډېره ملا جمیله او جارګي د خلکو مشرانو ته په هکله گورنر ته معلومات ورکړئ. درغلۍ ترهګرۍ هم ډیره خطرناکه ده. د نګرا وزیر اعظم نورالله کاکړ په هدایت باندې د وزیر اعلی بلوچستان له وفاق څخه د ورکړل شوي فنډ د پلټنې حکم ورکړی دی. نګرا وزیر اطلاعات بلوچستان جانا ټکزي په کوټه کې د خبرې غونډې ته وویل چې په سرکاري ځمکه باندې په هیڅ ته به هیڅ حال کې د قبضې اجازه نه ورکول کیږي. کومې کښتیانې چې د تیلو په ګریزۍ شامل وي هغه به تاکیږي. موږ قومي نصاب له کرکه څخه د ډک مواد څخه صفا کړي دي. په سرکاري نوکریانو کې د برتۍ او بېبقادګیو پلټنې هم کیږي. نګرا وزیر اطلاعات ویلي دي چې د رجسټر افغانان کډوال په ضد به هیڅ ډول کاروایي نه کیږي. البته هغه څوک چې جعلي شنه کارډونه ولري هغه به بیرته خپلو کیمپونو ته استول کیږي. د بلوچستان حکومت په نیشنل اکشن پلان باندې د زړه له کومې کاروایي کوي. د کورنۍ چارو نګرا وزیر میر زبیر جمالي ویلي دي چې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د بلوچستان د ترقۍ او خوشحالۍ په ملتیا څو لس نکاته ایجنډې باندې تفصیلي خبرې اترې او پرېکړې ستاونې وړي دي. پی ټي وي نیوز سره د خبرو کولو په وخت د کورنۍ چارو نګرا وزیر ویلي دي چې په اپیکس کمیټې کې د نیشنل اکشن پلان د لا انفورسمنت اپریشن د نشې توکو مخنیوی، د ګریزۍ د مخنیوی، د بهرنیانو سکیورټي، د بهرنیانو استولو په هکله مهمې پرېکړې وکړل شوې. کوم چې د هېواد په ګټه کې دي هغه وویل چې په اپیکس کمیټې کې په غونډه کې 14 نکاتي ایجنډې او د دې نفاذ باندې تفصیلي خبرې اترې وشوې. د کوټې الکتریک سپلای کمپنۍ د بجلۍ د غلو او بیل نه جمع کوونکو په ضد کاروایانې روانې دي. بیل نه جمع کوونکي باندې د صوبې د ټولو سیمو څخه د نمایندګانو 310 نور کنکشنان ختم کړل شوي دي. د کیسکو د وینا ده چې د بجلۍ د غلو په ضد کاروایانې دپاره د 1328 درخواستونه هم دایر کړل شوي دي او 384 FIR د بجلۍ او د غلو په ضد رجسټر کړل شوي دي. د وینا ده چې په کیسکو تر اوسه پورې د جرمانې په مد کې 12 کروړه کالداري ترلاسه کړي دي. نو خبرونه پای الله پامان.